وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وقائما ومحتبئا. پیغمبر سم په څو طریقو سره مونږ کړی دی ښه کنه. 7 نمبر خشی کې ته څه چې قاعدا وقائما څه مطلب دی؟ محتبئا منظم مساکل البطن کنه بالصواب وباليدين. محتبی تل شي کنه صحیح د اختبان دي تل شي حالت العذر بني محمود دا شین تل شي نپلی منځونو تل شي ښه نپلی منځونو کې د شی پیغمبر سلام کړی مخته ګوره. وبي قال حدثنا مختصي وبي قال حدثنا ابو حنيفه عن ابي سفيان عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى محتبئا من رمضان كان بعينه سترګو کې شو تکلیف وخه به سره د سټیرونی مسکی کنه صحیح د سترګې خرابي. وبي قال حدثنا محمد بن بكير قاضي الدامغان دامغان لکی کزیو خراسان لکه قال دسوي كتبت الى ابي حنيفه في المريض ما ابو حنیفه سره مریض په باره کې تاسو کولو اذا ذهب عقله شکل خراب شي نه بيوش شي كيف يعمل به في وقت الصلاه يا كيف يعمل به دا منځ په باره کې څه وکي منځ ته پر څه کې كيف يعمل فكتب الي يخبرني عن محمد بن المنكدر ما خبر بين عن جابر بن عبد الله قال جابر سيبنا بدا خبر بين كاغويل شو زمري شوي وقال مرست فعادني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وعمر وقد اغمي علي في مرضي شبي وششوي وما وجاءت الصلاه منذ اخرغلي فتوزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب علي من وضوئه پیغمبر سم د صوب ما بني واړه ولې سره زرخش ما فقط عقل کار می شروع کړلو. فقال كيف انت يا جابر څنګه یو ثم قال صلي ما استطعت څنګه چې طاقت وی کنه شي منځ وکا اشاره بنیم کولای شي ښا ولو ان تؤمي ولو ان تؤمي يا سيده که اشاره کې یعنی بالراس والبدن ښا کنه بالحاجب والعين نه مراد بالقلب. وبي قال حدثنا ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم عن الكمت عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت لما اغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابو بكر فليصلي بالناس. ابو بکر تاسو وی چې هغه د منځو کې خلکو ته نو پیغمبر سم د نور چانه نه ویلو کنه دی معنی د چې ابو بکر سیدو لپاره امام په ژوند کې ښه فقیل چې ابو بکر رجل حصير چې خو ډیر د سیدی چې نرم دل د ډیر زیات شدي رقیق الباطن دی ښا کنه او هو بنفسه يكره يقوم مقامك تفزای کی چرته ودرېدل غواړي. قال افعلوا ما امركم اذا تسوي ما غوا کوي نور خبرې ما کوي ډېری صحیح شو. وبي قال حدثنا ابو حنيفه عن حماد بن ابراهيم عن الكمت عن عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين قالت لما اغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقيل له يا رسول الله ان ابا بكر رجل حصير وهو يكره ان يقوم مقامك فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. سیده کنه یا صواحبات یوسف وکرره صدا یوسف علیه السلام خځې سوي کنه بار بار مطالبه به کوله کنه چړچړې څه کول شي را دی وستل شي یوسف دلی کنه خدا مشکل و یوسف علیه السلام د پاره کنه تاسو مسره ول ډیر بار بار چړ کوي یا سوې هبات یوسف سیده ما کا شان دي تاسو کوي زته یو مچ ورشه ولا خبر وکړي هغه دی او دغه دی. نبی قال حدثنا ابو حنيفه عن حماد بن ابراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مرض المرض الذي قبض فيه چې کوم مرض کې واپس شوی کنه په مغه مرض شو خف من الوجه لون تکلیف ولا سپک شو الک شو فلما حضرت الصلاة منذ وقت شو قال لعائشة شي بي بي چې موري ابا بکر فليصلي بالناس فارسلت الى ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تصلي بالناس. پیغمبر څنګه خو چې تم منځ وکه خلکو ته تصلي بالناس فارسل اليها ناغیو ته د ابو بکر صاحب ته خبر ولېګو عائشې بي بي ته چې شیخ کبیر رقیق زه کمزوري شوی ما وخت نه شوی ما د لزرم ډېر کمزوري دی و اني متعالى ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه چې کله پیغمبر سم په خپل ځای کې نه ګورم چې نه دی ودرېدلې ارق له ذلك زما زړه به بيخي کار کړی دی نرم بشم کلمې به مې اوس وزي فاجتمعي انت وحفصه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وحفصه ورشل ته جمع شي سره خبري وکي ويرسل الى عمر ومرتد خبره وسپري ويسلي بهم ففعلت شبيبه کشان دی وکړو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت صواحب يوسف تاسو د شي شکه عزت وایم چې ورشه څوګي چې ابوبکر ته څوګي عمر ته وي مريا ابوبکر فليصلي بالناس فلما نودي بالصلاه سمع النبي